زه یم د عزیز رحمان لوره او زما نوم دی تمنا او د غني خور یم. غني خور یم او جیکټ ته واده شویم. یم د ګندګار خو جیکټ ته واده شویم. واده په شلمه ورځ راسه ظلمونه شروع شوي دي. ظلمونه را شروع شوي دي. والم به ټکولم به مې دی خاوند د کوره به یې وښکلمه. د هغې په هر دغه به یې کاوه راسه جنګ لانجې دغه به راسه کوله. کوره به یې وښکمه لاړ شه د ورور نه دې حصه واله. زه ورور له لاړم. ما ورور ته ویل ما له حصه راکړه. وایي چې 8.5 لکه روپۍ د باندې لګېدلي دي. چې زه رالم او ورور ما ته وایي چې زه خپلې ښځې نه شم ساتلی نو تا له به حصه څه درکړم. ښځه ما د پلار ډېر ښه جایداد دی. بیا چې زه رالم هغه په هغې کور کې ما عمر به دغه به مې تېراوه. بیا چې زما میاشت پوره شوه ما له طلاق راکړه. زه هم په هغې وجود باندې په هغې کور کې ناسته وم. ما خپل اندرور ته ویل. اندرور مې وویل دغه دغه د غوسې ټایم له طلاق نه پرېوځي. بیا چې دی سعودي ته لاړ بیا به مې راسه دې خواښې اندرویانو سخر به مې راسه لانجې او دا جنګ جګړې کولې. والم به ټکولم به. د غره نه به مې له د ورځې 4 ګیډې راوړه. اوبه به مې له د ګودر نه ټوله ورځ راچلولې. 8 خرۍ ساتلي وو. هغې ته به مې بوتاوې کولې. هغو له به مې دغه کوو او ما ته به په کور کې ویل ورشه مزدوري دغه وکړه ورشه مزدوري دغه وکړه. بیا چې دغه ما ته به ویل 8.5 لکه روپۍ د باندې لګېدلي دي. خواښې سخر اندرویانې ویل لاړ شئ د ورور نه دې حصه وغواړه. ورور پسې مې بیا رینګ وکړه. ورور مې وایي دقلته کښېنه. زه ما ورته ویل په ما داسې سختې تېرېږي. وایي په پردي کور کې داسې سختې وي. زه بیا د کوره به زه وکړم نو 4 شپې زما د کور نه بار به مې دقه شان په یخ یخنۍ کې په نرۍ لپاټه کې غواړو کوټې مخې ته کړلي. او خپیال به خپې او سمه جامې به مې د چین ختې. چې بیا زه رالم کور ته به د سهار رالم ما به کار مار وکړه. 40 تنو پخلی به ما کاوه. د هغو به په روټۍ چای به راله هېڅ هم نه راکول. ښه کار مار به مې کاوه هېڅ به م رانه راکول. بیا چې په کومه ورځ چې د کور نه را شړلم 4 شپې د کور نه بار ته شړلي وم. د شپې به یې وشړلم او د ورځې به بیا رالم کار مار به مې وکړه. بیا چې په 5مه شپه د کور نه وشړلم راوایرته یېلم. خواښې سخر مې اندرویانې مې 3 تولې کالی وه. هغه یې رانه په زور واخېسته. چې مرۍ ته یې راله سېزندي اچېلې وه هغه یې رانه په زور واخېسته. په زور یې رانه واخېسته. ما پرې خولې مې زګزګي راله. ما ویل ما له اوس خاصې ما په وجنې ایسته مې له ورکړه. کور نه را رخصت کړم په 2 بجې. زما نه زر کار هم نه کړ. زه ډېره والي وم. چې زه رالم نو دا روړۍ ته راپورې وتم هغه ځای ته. بیا مې خپلې ترور ته رینګ وکړ. دې خپل ورور دلته مې هم رینګ وکړ. هغه ویل را نه شي ما کره دې نه منم تره کره دې نه منم د هېڅ چا کره دې نه منم نه به راځي دقلته کښېنه. زه رالم د دې خپلې ترور که مردانه پورې 2 ګاړو زما نه روپۍ نه دي اخېستې. بیا مې را ترور راغله. زه دې ترور سره راغلم دې څه ما پناه اخېستله. اوس مې ورور لګېدل دی. وایي چې ته تللی د دې مراد له لاسه را مټیزه تلي. زه مټیزه نه یم راغلی. زه ډېره بې وسه یم. نه مې مور شته نه مې پلار شته. زما هېڅ هم نشته. مور پلار دې مړه دي؟ او مور پلار مې مړه دي. تره مې پاڅېدلی و زما پلار یې ایستلی و. مور مې زما ورور پاڅېد زما مور یې مړه کړه. څه پیسې چې مې دي خو خرچه پې شوې وه په واده باندې. دا خرچه خو هر سړی زویه کوي که نه؟ دا خو کوي خلک. او دې دونه دغه کې ستا ورور دوی سره خبره هم نه ده کړې چې دا ښه کار نه دی دا مه کوې مطلب دا دی. نو هغې خو زما تپوس نه کوه. نور په ګندګار کې غټ بدماش دی. د شپې دا ورځي پردي کورونه په ډزو ولي دا ګاډي ولي. وایي دا اوس بله ورځ چې زه راغلی یم وایي چې لګېدلي غریبانان شان خلک د هغو که ورغلي دي دغه یې کړی کور باندې له ډزې کړلي. 100 ډزې وله ایستل دی کوره او ګاډی یې موله ایستل دی مات کړی دی وله. وایي چې دې کې زما خور تختول ده مراد لالا تختول. مراد لالا نه دی ما را تختولي. دا زما مرور دی هم مې مور ده هم مې پلار زما هېڅ سره نشته. نه مې مور ته نه مې پلار ته زما خو هېڅ سره نشته چې اوس د حکومت زما تپوس نه کوم زه چا کره لاړ شم وجاړم فریاد وکړم. اوس ته څه غواړې چې سوړ شي؟
زما به اوس د حکومت زما تپوس وکړي. زما راسقرګانۍ خلک ما نه پرېږدي، وایي دا ماټۍ زتله. تره زوی مې راپسې ماشین راړی، وایي دا ماټۍ زتله، وایي زه یې 50 ډزه ولم. رو مې نه پرېږدي، دواړه سایډ ټګېری یم. او ما د دې خپلې ترور که پناه اخیستې ده. دا ستا د ترور کور دی؟ او دا مې د ترور کور ده. او زه خپل خاندان نه شرمومه. زه د ګلاب میانوسه یم، زه خپل خاندان نه شرمم. زه د غټ قوم ښځه یم. او زما سره په دې باندې زیاتی کوي چې زما د پلار حصه و جایداد و، خو هر څه شته خو زما پکې نه وه، زما پکې سزاګۍ نه وه. نه یې رالاقې کنې ولي مې یا خو مې اوس د سره پرېږدي نه ولي. وایي روپۍ راپسې خوروم ولم دي، داسې چل کوم داسې چل کومه او ولم دي. او خاوند مې هم زه په کومه شپه چې را رخصت کړم د کلي نه خپلې مور ته ویل د کلي نه پسې سړی را وخېجوئ او دغلته یې مړه کړې، د کلي نه به پسې سړی در وخېجو وبېولو. زه د خپلې مجبورۍ نه راغلی یم. زما مور او پلار نوم زه په قبر کې نه شرمم. دومره را زیاتي راڅه شوي دي، زه ولې بیا په تېر اخره ځان شرمم. زه مټیزه ځای به نه یم راغلی. زما به اوس د حکومت عمران خان دا زما د ډېر غټ پولیس صاحب دغه به زما تپوس وکړي.